بسم الله الرحمن الرحیم. درود شریف چې دی دا ډېر لوی عبادت دی او درود شریف ډېر زیات برکات دي. د درود شریف د برکته الله پاک د انسان داسې پریشانیانې او بیماریانې او قرضې ختمي چې د انسان په وهم ګمان کې هم نه. منګه لپکار دا چې منګه خپل زندگی په وخت کې د خپل ورځ کې زیات وخت درود شریف لور او درود شریف چې موږ څومره ډېر ویو الله پاک په دومره زمونږه پریشانیانې حل کوي. ګوره دا یقیني خبره ده، ولې چې نبی علیہ السلام په یو حدیث کې یو صحابي ته ووی چې اے د الله رسوله که زه ټوله ورځ په تا باندې درود شریف ویم نو د دې به څه درجه؟ نبی علیہ السلام وی که ته ټوله ورځ یعنی هر وخت په ما باندې درود وای، هر وخت ستا په ژبه باندې درود شریف وي، نو وی د دې فایده به دا چې الله پاک په ستانه ټول غمونه ټولې پریشانیانې لرې کړي اور ستا ټولو ګناهونه به الله پاک معاف کړي. نو دا لږه فایده ده چې ګناهونه معاف شي، هیڅ غم انسان ته پاتې نشي. مثال طور باندې که بیماری وي، که قرضې وي، که پریشانی وي، چې څه قسمه غمونه په موږ په زړه پراته دي، دا غمونه به د څه سره لرې کېږي؟ نبی علیہ السلام درود شریف وی که صحابي که ته ټول ورځ په ما درود وای، ټول هر وخت په ما درود وای، نو بیا به خو ستا پریشانی پاتې نشي، غم به دې غم پاتې نشي. نو درود شریف حدیث شریف کې راځي وي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د قیامت په ورځ به چې دی که نه زیات نیجنې ما ته هغه سړی وي چې کوم په دنیا کې په ما باندې په کثرت سره درود ویل دی. نو د نبی علیہ السلام نیجنې والی یو سړی د قیامت په ورځ غواړي نو هغه دې زیات تر زیات درود شریف په نبی علیہ السلام باندې لیږي. څومره چې زیات درود ویلی شي دومره به هغه ته الله پاک چې کوم دی د نبی علیہ السلام قرب نصیب کوي. اور فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کوم سړی زما ذکر کوي نو هغه له پکاره چې په ما دې درود راولیږي صلی الله علی محمد. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر چې کله راشي یو حدیث کې راځي مفهوم دا دی چې ډېر زیات بخیله کنجوسه سړی هغه دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر د هغه په خوا کې وشي او هغه په نبی علیہ السلام درود ونه وایي. اور فرمائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کم سړی په ما باندې د درود شریف کثرت کوي، زیات په ما باندې درود وای، نو فرمایي چې هغه به د قیامت پر ورځ د عرش د سوري د لاندې وي. د عرش سوري به په هغه سړي باندې وي کم سړی چې زیات په نبی علیہ السلام باندې درود شریف وای. دلته یو وړوکی غوندې واقعه تاسو ته اورم. یو سړی و هغه ډېر غریب و، هغه به د چاولو ریړۍ لګوله، چاول به یې خرڅول، هغه له خدای 2 لونه ورکړي وي. ډېر پریشان و چې د دې 2 لونو د واده به څه کېږي، د دو خرچه دغه به کوم ځای کېږي، زما خو د خپل د کور ګزاره د خېټې ګزاره ډېر په مشکله کېږي، بیا 2 جینکۍ د 2 ودونه دا خو ډېر ګران دي. پریشان و وایي د هغه په خوا کې د هغه په علاقه کې یو تاجر پاتې کې ډېر غټ کاروباري سړی و، د کپړې دوکان و. یو ورځ هغه راغی، هغه ته یې ووایي چې ستا دا دواړه جنکۍ چې دي دا زه خپل 2 زامنو له د 2 رشته غواړم. ډېر مالداره سړی، دا ډېر غریب سړی. بهرحال دو ته ها وکړه، هغه په خپله یې دروازې له راغی، وایي دو ته ها وکړه. چې دو ته ها وکړه بیا په منځ کې وخت تېرېد، هغه اوس واده غوښت او د سره غریب سره بلکل روپۍ نه وي، ځان له د خپل خوراک څښاک ډېر په مشکله ګزاره کېده. نو بیا د واده لپاره نو د خدا نه شو ویلی هغه ته. نو دی په دې پریشانۍ کې یو ورځ یې د ده په کور باندې چا دستک ورکړو. دی چې لاړ بار کور ګېټې کولاو کو نو یو ځوان هلکې ولاړو، په لاس کې ورسره یو بیک و، بریف کیس. هغه ورته ووایي چې بشیر ستا نوم دی؟ هغه وی او بلکل زما نوم دی. وی ښځه ستا سره لږ ونې کېناستی شم، لږه خبره مې ده. هغه وی دنده راشه، بیټک کې کېنم. جی وایه څنګه؟ وی به جړا شو هغه ځوان. وی ته راته دا ووایه چې ته څه عمل کوې چې ما ته د مدینې نه دا حکم ورشو چې په فلاني علاقه کې زما یو غلام پاتې کېږي، هغه پریشانه دی، ورشه د هغه مدد وکړه، د هغه پریشانی ختمه کړه، ما ته دا ووایه چې ته عمل څه کوې؟ هغه وایي چې زه به جړا شوم. ما وایي چې ما ته خو خپل څه عمل نه دی معلوم، خو د ډېره وخته څه زه درود شریف ډېر زیات ویم په نبی علیہ السلام. بس هر وخت زما په ژبه باندې درود شریف وي، زه درود ډېر زیات په نبی علیہ السلام ویم. بیا هغه وایي چې بس دقه عمل دی چې ما ته ډایرکټ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې زیارت وشو اور زه د کراچۍ نه رالم، 2 ورځې وشوې چې زه دا ګورم دلته، اور دا بریف کیس واخله، دا ستا امانت دی، اور خپل نوم پته هیڅ یو ته ونه ښیل اور روان شو.
هغه وایي چې کله ما بریف کیس کولاو کو نو په هغې کې 10 لکه روپۍ پرتې وي او لیکلي چې په دې باندې د خپلو جنکو ودونه هم وکړه نور ځان له چې ستا څه ضرورت یې په هغې ولګه. هغه وایي په هغه 10 لکو باندې چې دی د دې نه مخکې چې کله دې سړي بار بار اصرار کو چې د واده ټایم وښایه نو ښځې ورته وایي چې الله باندې توکل وکړه ټایم ورته وښایه هېڅ خبره نشته الله به څه دغه وکړي. نو ده چې ورته ټایم وخو بیا ورځې نیژنې را روانې او دلته د پریشاني زیاتې ده چې ورځې خو هم نیژنې را روانې دي او هلته کې ما څه روپۍ نشي زه به څه کوم. نو په دغه وخت کې بیا دا معامله راله چې دله هغه سړي 10 لکه روپۍ په بریف کیس کې راوړې او دته یې ورکړې او په هغه روپو باندې هغوی ما د لوڼو واده م وکړو او د هغې نه وروستو ما په هغه روپو باندې حج هم وکړو. مدینې منورې ته هم لاړم د نبي علیه السلام په روضه باندې مې مخامخ درود شریف هم وویل. الله اکبر څومره مبارک عمل دی درود شریف. یقین وکړئ ملګرو موږ د درود شریف قدر نه دی کړی موږ درود شریف پیژندلی نه دی. زموږ د پریشانیانو د حل کولو واحده چابي درود دی. ګورئ د غمونو ختمولو چابي درود دی. ګورئ د قرضو ختمولو چابي درود دی. ګورئ د بیماریانو ختمولو چابي درود دی. ګورئ د درود شریف ډېرې عجیبه انوارات اور برکات دي. عجیبه عجیبه قیسی دي درود شریف. نو که تاسو د درود شریف نورې زیاتې داسې انوارات او برکات ګورئ نو په دې باندې زما یو کتاب دی درود شریف کې انوارات او برکات. هغه کتاب تاسو واخلئ انشاءالله د هغې باندې ضروري نه ده چې تاسو زما هغه کتاب واخلئ. د درود شریف په موضوع باندې غټ غټ کتابونه شیخ ذکري رحمت الله تعالی علیه چې کوم درود شریف باندې فضایل درود شریف لیکل دی هغه د کتو کتاب دی. ګورئ اول نه اخره پورې هغه هر سړي له پړاول پکار دي هر زنانه له پړاول پکار دي. د هغې کې داسې د درود برکات لیکلي. نو زما عزیزانو مختصره دا ده چې د نن نه بعد به موږ درود شریف په نبي علیه السلام په کثرت سره ویو. زیات نه په ورځ کې زر پیرې ووایو. زر پیرې ویل خو هېڅ شی هم نه دی درود شریف. صلی الله علی محمد مختصر غوندې درود دی. د دې یو فایده بیانوم. وایي چې کوم سړی دا درود شریف په کثرت سره وایي علما وایي کثرت چې د 300 نه زیات وایي چې کوم سړی دا درود صلی الله علی محمد په کثرت سره وایي الله پاک په د رحمت 300 دروازې په الله د رحمت کولاو کی. او چې کوم سړی دا درود په کثرت سره وایي الله به د هر انسان په زړه کې مینه محبت واچوي سوای د دینه چې منافق پر دنه نفرت کوي. منافق